شروع شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مرجاني یم او د DHQ 400 مخې ته یو کډه رااله څو ورځې مخکې کې تاسو ګورئ که نه چې یاره تاسو دغه کوئ په سوشل میډیا باندې ګورئ چې د کورم حالات څنګه دي که نه چې د کورم حالات څنګه دي نو هغه تاسو وینئ چې یاره کورم کې حالات دومره کشیده شو چې دا غریبانان راغلي دي او راغلی ده او کډه یې راوړه دلته هسپتال کې پرته ده. ما خو هم رابطې وکړې چې یاره چا کور وله ورکړو انشاءالله کور به مو له خدای پاک د کری ورکړي همداسې خو دا ډېر غریبانان خلک دي خو دغه هغه وزیر اعلی چې چغې وایي او وزیر اطلاعات چې چغې وایي چې یاره هلته حالات ټیک دي نو ستا کور کې حالات ټیک دي خو دا خلک چې دي نو دا حالات دغه ستا مخکې دي. دا ویډیو مخکې ځان سره شیر کې دا صرف دا ویډیو دې مقصد دپاره کوم چې کورم کې صده کې چې کوم حالات دي نو هغه ټیک نه دي او وزیر اعلی صاحب او د هغې کوم بیرسټر صاحب دی هغه وایي چې حالات ټیک شوي دي خو حالات ټیک نه دي. دا یې خلکو بندوبست کول غواړي دې سره اوس په 18,000 باندې ګاډې راغی او دلته یې وغورځول بې یار او مددګار. دلته د حکومت هغه مشینري څه شوه دلته د حکومت هغه وایي موږ د یو چت لاندې وله ځای ورکړو څه شو دوی سهار راغلي دغه شانتې نه روټۍ شته نه چای شته خو د شپې 2 بجې راغلي دا ملګري وو چې شپې 2 بجې راغلي دلته یخنۍ کې شپه کړې ده. نو هغه خلکو ته وایو چې تاسو خپلې جګړې په خپل ځای وساتئ و داسې قسمه خلکو زندګو سره لوبې مه کوئ. هغه ملګري چې کوم ملګري ویډیو ګوري چا سره کور خالی پروت وي دې وخت کې نو هغې ته خواست کوو چې په دې به زه خپل نمبر ورکړم او دوی له پري کور ورکړي کرۍ مرۍ اوسېدونکي دي ځکه چې دا 3-4 بچي دي دا خور ناسته ده نو کم از کم چې دوی دونه شي چې سټیبل شي او خیر دی دا کاڼې دی د ښځې کاڼې هم شته او د کورم ضلع کورم اوسېدونکي دي او نور چې دی نو هغه په مخ کې انشاءالله تاسو سره خبرې د حوالې سره کوو چې دلته نور څه مسایل راغلي دي. تاسو په لار چې روټۍ خوړلې ده؟ نه روټۍ موټۍ مو نه تاسو وجه څه وجه راغلی دلته؟ دا وجه وکړو بس هغه نه روان شو بس کله به حالات به صحیح شو کله به خراب دي 2 ورځې به صحیح وو 3 ورځې به خراب دي. حالات په څنګه خراب وو لکه مطلب دا وار ټکول به مړه کېدل به دا پته به نه لګېده که دا چا وویل دا چا وویل خو درځې به نه اوچت شو بس پته به نه لګېدله که دا به چا وویل دا چا وویل. دا ملګري وایي چې حالات دومره خراب دي چې سړی به د کور نه بهر نشي راوتی. هغه خلکو ته خواست کوو چې پښتونخوا ته مه راځه پنجاب ته ځې سند ته ځې هلته امن دی سوکالي ده خوشحالي ده. په پښتونخوا کې خو بدقسمتۍ نه موږ هسې لګیا یو امن دی. پرون چې کومه ویډیو وایرل شوې د پولیسو رونو ښکاره خبرې دي ښکاره لالوم دي ښکاره دغه وي نو د دې ځای نه زما دغې د کورم خلکو ته خواست دی چې پښتونخوا ته مه راځئ پښتونخوا نه ځئ پنجاب ته ځئ سند ته ځئ بلوچستان ته ځئ هلته حالات ټیک دي. په پښتونخوا کې خو خلک په ویر ګډ دي نو دا خواست کوو د خلکو ته د غیرونو ته چې دوی ته ډېره زیاته مسله ده او دا مسله چې دا پورې خلکول دي ستاسو د ټلیفون په دې رابطه به موږ انتظار کوو چې چا سره کور وي یو کمرې کور وي سمپل فیملی ده دلته به تې لیکل میکل تاڼه کې واخلو او دغه کور کې به دوی مطلب دا دغه کوي ژوند تېروي او خپله مزدوري به کوي ځوان دی بوډا نه دی. انشاءالله چې دغه ویډیو مخکې ځان سره شیر کړي ډېره مننه. ښه اورېږه ما رابطه وکړه که نه